بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب العالمين ما رب. وقال سوار بن المزرب السعدي، سوار ابن مسرب ابن سعدی دے شاعر جاہلی دے فرمائی اسلامی شاعر دے او ددا دس حسابو چې خزا ونو خزای چرته دې ته دا کړو پیغور کړو چې لکه تاسو بهادر خلک نه یو، تاسو چې دا سخاوت ته پکې نشته نو دا خپل خزه د خپل صفای پیش کړي او دا سلور شعرونه د ویلي دي په بحر وافر باندې. نو په بحر وافر کې کمی کمی تفعیلی وي، مفاعله فعول. نو تاسو جوړ کړئ یو څو مفاعله جوړول غواړي دا وایي فلو سألت مفاعله بیا سرات الحي مفاعله يسل ما فعول بیا مکه على ان قد مفاعله مفاعلت نه بنظم ساکن پکې بنظم متعلق پکې ساکن شوی دی على ان قد بیا تلون بي او بیا زماني فعول بیا مکه لخبرها بیا لو احصى بقومي قافیه بک وقایه قافیه بک ملا مانی لانی حانی لا بک قافیه دا پدې کې حروف القافیه وقایه نون بک څه شره روي دي د نون ورستو یا وصل د نون مکه الفو حرکات القافیه مجرا کم یو ده قانون باندې او د نون ورستو د نون مکه الف ته الف د مکه حذوا د الف د مکه څه ده حذوا ده قافیه دغه مطلق روي به مطلق ده که مقید ده روي مطلق ده او موصوله بالنی ته بالها بالنی مجرده ده مردوفه ده مؤسسه ده مردوفه ده او قافیه څنګه ده متواتر ده که متوافق ده که متواتر ولی نو مفاعله فعول مفاعله فعول فلو سألت سرات الحي سلمى على أن قد تلون في زماني لخبرها ذو أعصاب قومي وأعدائي فكل قد بلاني بذب الذم عن حسبي ومالي وذبونا بأشر سطي حالي وإني لا أزال أخا قلوب إذا لم أجن كنت مجنداني فلو سألت سرات الحي سلمى على أن قد تلون بي زماني فلو سألت سأل يسأله باب فتح يفضل معنا سوال کول سرات د ثروت جمدا دغه ته ویل کېږي سردار ته حي احیا جمدا قبيله ته وي سلمى خو د خزینوم د دې علان قد تلون بمعنى رنگ بدلول. فلو سألت سرات الحي سلمى وکچرتی د قبيله د سردارانو سلمى ته پوس کړه وي کدا قبيله د سردارانو سلمى ته پوس کړه وي على ان قد تلون بي زماني سره د دینه چې زماني هغه حوادثو زما رنگ بدل کړه دي سره د دینه چې زماني هغه حوادثو چل کړه مې بدل کړه یم نو کدا پوس کړه نو چل وشو لخبرها ذو احساب قومي واعدائي فكل قد بلاني فلخبرها کدا تپوس کړه نو دا شرط ہے فلو سألت سرات الحي سلمى کچری تپوس کړه وې د سلمى د قابلی د سردارانو نه سره د دې چې بابا باندې زمانه هغه حوادث راغلي رنگ بدل کړه لخبرها ذو احساب قومي خبر تقریبا خبر ورکول ذو په معنا د خاوند یعنی حسب نشم احساب د حسب جمع ده اشراف ته ویل دي اعداء د عدو جمع ده دشمنان ته وي بلا یبلی معنا ازمیخ کول لخبرها ذو احساب قومي نو خامغه خبر ورکړو د ما د قوم هغه عزتمند خلق دوله واعدائي او د ما دشمنانو فكل قد بلاني ټول ازمیره ما
یعنی مطلب دا که زما د خزي سلما زما په باره کې که زما د دوستانو نه د بوس کړی او که زما د دشمنانو نه د بوس کړی نو د دې دشمنانو مزبیلم او دوستانو مزبیلم نتیجه ورته ټیک راتله بذب الذم عن حسبي ومالي وزبونات اشوس تيحاني بذب ذب يذوب په معنا دفع کول اذا مزمت وي حسب زبونات د زبون جمع ده په کناره باندې کېدل اشوس اصل کې هغه څه چې کوم بسترو کې کوګوالي چالاک سړی ته وي تيحان مستقل مزاج او تکبر ته وي بذب الذم عن حسبي بمالي واذا مزمت د بقومه د خپل عزت نه په مال سره یعنی زما په عزت باندې دا ولګي نو دا د مال په ذریعه سره د فقوم وزبونات او متکبر سره وزبونات او د متکبر اند سترګو په کوټو چګوري اشوس تيحاني چې داغه چالاک سړي دغه د مستقل مزاجینا زاد فقوم په مال سره مطلب دا دی چې لکه کم کس ماته تکلیف را رسي نو د خپل تکلیف رسول د خپل عزت هغه په مال سره د فقومه او دغه شانتي چې کوم هغه ځان ته اشاره کوي چې زه چې منو ځا چالاک او متکبر سړی چې متکبر سړی ما او د ځان دغه سيزونه د فقوم بذب الذم یعنی د فقوم از مزمت عن حسبي د خپل حسب نه د خپل عزت نه بیماری په مال سره وزبونات او متکبر اشوس تيحاني او د سترګې په ګټونو کې کده چالاک او دا تيحان چې مستقل مزاج واني لا ازال اخا حروب اذا لم اجن كنت مجن جاني واني لا ازال همیشه با افعال ناقصون دي اخا حروب ملګری ده اخا په معنا ده حروب د حرب جمع جنگ ته اذا لم اجن جنا يجني په معنا دا جنایت کول ظلم کول كنت مجن جاني مجن دا ویل کې ګډال دا او جاني ظلم کوم کې دغه جان جنو دا له ضربایز دغونه اسم فاعل دی واني لا ازال اخا حروب واذا همیشه جن دا جنگ والے ما د جنگ ملګرم جنگ کوم کې ما اذا لم اجني كنت مجن جاني وکړه چې په خپل باندې ظلم ونه کوم بچا باندې نو كنت مجن جاني نو ظلم کوم کې د بارډال جوړېګما یعنی یو په خپل د خلکو سره جنگ کوما او که چا سره جنگ ونه کوم نو چا سره څوک جنگ کوي کم چې ظالم دار بارډال جوړېګم خو هغه همیشه په جنگ کې ما و اني لا ازال اخا حروب او زه همیشه چې دا جنگ والم اذا لم اجني کله چې ظلم ونه کوم نو كنت مجن جاني نو بیا ځا ډال یما د دې دغه لپاره د جنایت کوم کې لپاره وقال بعض بني تيم الله ابن ثعلبه بعض بني تيم الله یعنی د تيم الله دا قبيله ده لاغي نه دا وای د تيم الله ابن ثعلبه په بچو کې وای د دې سلو چې لکه د چا سره جنگونو خپل رور متمتر نو متمتر هغه چې نه دای لکه په دای کې واله پرې سر مرته وای پرې تشي کې چلندا واله او چې دا ته د ما دشمن دی خپل رور چلندای واله نو بدی کې خپل خبره تر کوي ولقد شهيت الخيل دا باب دا بدغه باندې په اول الكامل بحر کامل کې کم دغه تفعیلی وي ځان جوړوي بحر کامل متفاعل شبک پیری درې په لاوله کې درې په وروستو کې نو جوړ کې تاسو متفاعل ولقد شهيد بیا متفاعل تل خيل يوم مطرادها فطعنت تحت تكنانة المتمطرين ونطاعن الأبطال عن وعلى بصائرنا وإن لم نبصري خيل شلنا عليكم شول المخاض أبت على المتمطرين قافية بقوقي مطغري سبا دا مطغري نو بدی کې دا کما قافیه دا قافیه لاول حروف کې وقای را بګه رویدا او دران ورستو بګه یا وصل نور بګه سشته نور بګه سنشته او حروف حرکات القافیه
صرف مجرا پکې ده او دا کومه قافیه ده متواتر ده کوم مترادف ته څه شی ده دا متدارک ده متدارک ځکه د دوه ساکنونو په منځ کې به کسور راغلي دوه حروف کې متدارک راغلي نو متفاعل 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 ولقد شهدت الخيل يوم قرادها فطعنت تحت كنانة المتمطر ونطاعن الأبطال عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإن لم نبصر ولقد رأيت الخيل شن عليكم شول المخاضر على المتغبر ولقد شهدت الخيل يوم طرادها فطعنت تحت كنانة المتمطر ولقد شهدت شهيد يشهد بمعنى سمع اسمه حاضر دل الخيل د خيول جمع ده اسونو ته ویل کې د مراد شاه سواران دي يوم طرادها طراد دا له باب مفاعلین د مصدر څخه د فکول فطعنت طعنه د معنا نيزه وشتل کنانه دا اصل کې دغه ته ویل کېږي تیرکشتا ودل کې د ترخ مراد ده متمثل درونه نوم دي ولقد شهدت الخيل يوم طرادها ببدای سره زه حاضر شوم الشح سوارانو ته یوم طرادها په وخت د جنگ یا په وخت دغه د فکولو کې فطعنت تحت كنانه المتمطر نما د متمطر د ترخ دلاندې هغه توره چې نظام وهله مطلب یعنی هغه مې د دغه سره ته بغل د تشی دلاندې وهو د ترخ دلاندې وهو ولقد شهدت الخيل ذا حاضر شوم د شاه سواران ته یوم طرادها په وخت دای کی ملاقات د دفع یعنی په وخت د جنگ کې اورز د جنگ کې فطعنت بس ما هغه جننه وهله په زمانه موالو کم ځای مو تحت كنانه المتمطر د متمطر د تشی په تشی کې موالو د ایران لاندې د ترخنا لاندې ونطاعن الابطال عن ابنائنا وعلى بصائرنا وان لم نبصر نطاعن مطاعنه دا دغه وشتلو نه زبازي کول ابطال د بطل جمع بهادر ته وي عن ابنائنا ابنا د ابن جمع زایمن ته وي ها وعلى بصائرنا بصائر د بصيره جمع عقل او وان لم نبصر يعني بصائر ابصر يبصر ابصار معنى قتل ونطاعن الابطال عن ابنائنا او منګه نه د بازی کو د بهادر خلکو په ذریعہ سره د بهادر سره ان ابنائنا د خپل بچو د پاره د خپل بچو د حفاظت ته وجینا منګه د غي سره چې نه دا نه د بازی کو وعلى بصائرنا او منګه عقل مندي سره دا نه د بازی کو وان لم نبصري اگر چې منګه انجام ته نه ګورو یعنی منګه دې ته نه ګورو چې رسو بچکیږي او د خپل بچو د حفاظت کو نه د بازی نه منګه څه کو خادم ونطاعن الابطال عن ابنائنا او منګه نه د بازی کو د بهادر خلکو بدر اسراء عن ابنائنا خپل بچونا د حفاظت په بار وعلى بصائرنا او منګه په عقل او بدنای سره منګه دا نه د بازی کو ان لم نبصري اگر چې منګه نه ګورو انجام تا ولقد رايت الخيل شلنا عليكم شول المخاض ابت على المتغبر ولقد رايت راى را په معنا دغه باندې کتلو باندې الخيل اسونو ته خيول جمع ده شلنا عليكم شلنا شاله شلو په معنا ما دغه چتول لکه چتولو نو ای با د اسونه چې نه کنه د اسونه او د کله چې دغه سور ته ویرم ما سو غټ شي سي اوخو د اوخ نه کله لکه پي استلګي نه هغه خپل لکه چې دا اوچته شول المخاذ مخاذ دغه اوخي ته ویلېږي دا اوخانو ته ویلېږي بنت مخاذ او ابن مخاذ ابا انکار کول متغبره کس ته چې الکا بقایا په چرنده او باسي بقایا په دې سالو کې پاتې شو او باسي ولقد رايت الخيل يشلنا عليكم بيدای سره موږ لیدلیو دا اسونه چې تاسو طرف ته لکه یو چتول مطلب دا چې تختیدل اسونه او شاه سواران موږ لیدلیو چې تختیدل
شول المخازي پشان د لګي او چتولو دا حاملی اوخه ابت علی المتغبری چې هغه انکار کوي د باقی مانده پيونه مطلب دا کنه لکه څنګه چې اوخه چې کله حاملین په پي ور کول کوي تکلیفي نو څنګه چې هغه د په پي ور کول کی تکلیفي هغه لکه او چتکړه او تختی دغه شی چې کله منګلاړو د شخصوران چې نه تختیدل لکه خلک وی لکه دی بزانه چوری دا او تختی نه دغه شی هغه لکه بزانه ډولو او تختیدل ولقد رايت الخيل شلنا عليكم فيسر مجل شخصوران شلنا چاغي لکه او چتکړه و بتا سو نه تختیدل شول المخاض پشان د لکه او چتولو دا اوخه ابد د پي ول اوخه عوت علی المتغبر چې انکار کوي دا غپي باقی مانده پي ور کولنا وقال قطري بن الفجاء قطري بن الفجاء د جنن دا هم د پیغور ته چې چیرې تاسو لکه بجنګ باندې نه نو دا خپل قبيله او د صفت کې پدې کې نو دا په بحر کامل باندې نو بحر کامل خصوص شو کنه ها او الګي هغه اول کامل نه متفاعل 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 او دلته په اخر کې متفاعل جوړیږي نون په بغاطف کې وای متفاعل لا يركن او بیا احد الى الاحجام نو دا بس شي متفاعل احجامي متفاعل او يوم الوغى متخوفا متلحمم نو ګره پدې کې دا وایي ځا متفاعل 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 لا يركنن أحد إلى الأحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي فلقد أراني للرماح ذريئة من عن يميني مرة وأمامي حتى خطرت بما تحذر من دمي أكناف سرجي أو عنان جاني ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جعل البصيرة قارح الإقلام لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي لا يركنن باب فتحنا ركن يركن بمعنى مائل كيدل احجام احجم يحجم احجاما شات كيدل ورست كيدل بجنگ کې يوم الوغى میدان جنگ رست ویلې متخوفا تخوف يتخوف تخوفا يريدل حمام مرد ویلې لا يركنن احد الى الاحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي مائل دینشي یو سړی مایل دینشي یو سړی ال احجام په جنگ کې منډه طرف ته یوم الوغى د جنگ پر ورځ باندې متخوفا لحمامي د مرګ د یری د وجنه ان د مرګ د یری د وجنه د سوق لکه ودینه تختیرینه ځکه مرګ په بده یو پیره خامخا راځي لا يركنن ودینه تغمایل دینشي اغلون یو کس ال الاحجام په شاته تختیدو باندې یوم الوغى د میدان جنگ متخوفا لحمامي چې د یریږي د جنگ نه دا مرغنا فلقد اراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وامامي ولقد اراني ارى يرى مخه دار اي راوشو كان با فتايتنا رما درم جمع ده دريئة هدف تبليدي هدف يمين خي طرف ته امام مخدا فلقد اراني للرماح دريئة فلاغي سر ما لیدل رزان قسم یعنی ما لیدل رزان ارانی لیدل می رزان للرماح دریئه دا نيزو د پاره نخه د دریئات کې اصل ته لګیږي چې کله به یو ځای کې ولګول شي او کله پوښتل کوي نشانه نه بدایي سره ما خپل ځان لیدل لري د دې نيزو د پاره نشانه هدف من عيميني مره و امامي یو طرف ته خې طرف نه یو د مخې طرف نه انده هر طرف نه باندې ما باندې غشرا وريږي بادر یې مذکر باندې خلک غشرا وري حتى خزبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي حتى خزبت خزب يخزب ممانا رنكول تحدر يتحدر تحدرا كزيدل أو بهيدل دم ویني ته وي دماغ جمع اکناف د کنف جمع طرف ته وي سرج د سروج جمع ده سروج جمع ده زین ته په خرمانه لپاسه په اسبن لپاسه کم تلای کې پرته د زین وي
او عینان لګام لجام لګام ته وي ولجام هاي ته په کوم چې پرې اوخ پرې پوزه کې یاد مذهب پرې پوزه کې لګیدل هغه ته او کم چورته دا ورس لګیدل دې مړای ته دا عینان حتى خذبت بما تحدر من دمي وې تر دې پورې چې ما خذاب لګولې رنگ شوی یم د وینې نظر رنگ شوی یم د خپل بهیدو کې وینې نه رنگ شوی دي دما زرنګ شوی یم سرنګ شوی دي اکناف سرجي زما د غزين اطراف او عینان لجامي او د لګام غرسي یعنی مطلب دا کنه چې لکه ما من د هر طرف غشي وریږي نو زاغي د وجه نه لکه زوم په وینې برانه بيدلې دا او دا غي وینې بيدو د وجه نه دماغ د کم زین چې هغه هم ټول د وینو نه رون شوی سور شوی او د رسي جن دا هم سره شوی د لګام حتى خذبت بما تحدر من دمي تر دې پورې چې رنگ شوی دی خرنګ شوی مزو هغه چې بهيږي زمانه پینا اکناف سرجي زما درې زین په اطراف کې او عینان لجامي او زما د لګام په رسو کې ثم انصرفت وقد اصبت ولم اصب جدع البزيره قارع الاقدام انصراف معنا واپس کېدل واصبت اصحاب يصيب سبا رسیدل اصب د دقه د مجهول څخه ده جزاء البصيره جزاء هغه وخت ولګي چې هغه د وکاله پرشي ورکوټه وخت ولګي بصير عقل ته وي لیدن نظر قارح الاقدام قارحه بوډا ته ولګي و ثم انصرفت وقد اصبت ولم اصب و بیا زه واپس شوم په داسې حال کې چې زه خلکو ته می تکلیف رسولو خو به ما چې حمله نو کړې ما ته تکلیف نه رسیدلې جزاء البصيره او ما د دشمنان چې قتلول په داسې حال کې چې زما بصیرت زما د نظر د وړو کې اوخ پشان دیو زما بصیرت او زما عقل او زما نظر د وړو کې کس پشان دی وړو کې پشان دیو او قارع الاقدام او زما قدمونه جنن دادا بوډا اس پشان دیو مطلب دا کنه چې لکه زما ز وړو چې څنګه نظر د وړو نظر تیزي نو زما نظر دغه ورکوټي اس پشان دی تیزو او ورکوټه اصل نه قدمونه تیز نشي غسته او حوصله برابر نه په حوصله کې او په قتل کولو کې او په قدمونو کې زده زوړ اس پشانتی ما واښو به معنی نه ثم انصرفت وقد اصبت ولم اصب بیا زه واپس شوم مدینه حال دار په داسې حال کې چې ما دوی ته تکلیف رسول او ما ته تکلیف نه رسول شي جزاء البصيره او زه د سیوما چې په نظر کې پشان د وړو کې اسو او قارئ الاقدام او په قدمونو کې پشان دا مشر اس د بوډا اس یاد بشي چلو